بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ آل عمران رکوع نمبر 19. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد سمع الله قول الذين خامخا واورد الله خبر دهغ کسانو قالو چوی ویل ان الله فقیر ونحن اغنیاء چې بېشکه الله فقیر دی او موږ غنیان یو. سنکتب ما قالو زر ده چې وبلیکو موږ هغه چې دوی وویل وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق او وجل دوی پیغمبران په ناحق سره او وبوایو موږ چې وسکی عذاب د اور سوځونکي. ذلك بما قدمت ایدیکم دا په وجه ردی چې مخکې لیږلي دي لاسونو ستاسو. وان الله لیس بظلام للعبید او بېشکه الله نه دی ظالم دپاره د بندګانو. الذين قالوا ان الله عهد الینا هغه کسان چې وایي چې بېشکه الله پاک حکم کړی دی مونږ ته یا هدایت کړی دی مونږ ته الله نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار چې مونږ به نه منو هیڅ یو رسول تر دې پورې چې راوړي مونږ ته یوه قرباني چې اخوري هغې لره اور. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات ورته ووایه پیغمبره چې یقینا راغلي تاسو ته رسولان مخکې زمانه د ښکاره نښو سره وبالذي قلتم او د هغه نښې سره چې تاسو یې وایئ. فلم قتلتموهم ان کنتم صادقین بیا تاسو ولې وجل دوی که چېرې تاسو رښتیني یئ. فإن كذبوك پس که چېرې دوی دروغجن ګڼي تا فقد كذب رسل من قبلك یقینا دوی دروغجن ګڼلي ډېر رسولان مخکې ستانه. جاءوا بالبینات چې راوړي وي ښکاره نښې والزبر والکتاب المنیر او صحیفې او کتاب رڼا کوونکې روښانه. كل نفس ذائقة الموت هر نفس سکونکې دی د مرګ. وانما توفون اجورکم یوم القیامه او بېشکه پوره به درکړی شي تاسو ته اجرونه ستاسو په ورځ د قیامت. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز پس هغه څوک چې بچ کړی شو د اور نه او داخل کړی شو جنت ته یقینا کامیاب شو. وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور او نه دی ژوند د دنیا مګر سامان دی د دوکې. لتبلون فی اموالکم وانفسکم خامخا به تاسو ازمیلی کیږئ په مالونو او په نفسونو ستاسو کې. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم او خامخا به اورئ تاسو د هغه کسانو نه چې ورکړی شوی دی ورته کتاب مخکې ستاسو نه. ومن الذين اشركوا اذى كثيرا او د هغه کسانو نه چې شریکان جوړ کړي دي تکلیف ورکوونکي خبرې ډېرې. وان تصبروا وتتقوا که تاسو صبر وکړو پرهیزګاري مې اختیار کړه فان ذلك من عزم الامور نو بېشکه دا کار د همت د کارونو نه دی. واذ اخذ الله میثاق الذین او هر کله چې واغسته الله وعده د هغه کسانو نه اوتو الکتابه چې ورکړی شوی دی ورته کتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه چې خامخا بیانوئ تاسو هغه کتاب خلکو ته او مه پټوئ تاسو هغه. فنبذوه وراء ظهورهم نو وغورځوه دوی هغه وروسته د شاګانو خپلو نه واشتروا به ثمنا قلیلا او وایغستو په هغې باندې قیمت لږ. فبئس ما یشترون پس بد دی هغه چې دوی اخلي. لا تحسبن الذین ندی کوي ګمان هغه کسان یفرحون چې خوشحالیږي بما اتوا ویحبون په هغه کار چې وکړو دوی او خوښوي دوی. ان یحمدوا بما لم یفعلوا چې وستایلی شي دوی په هغه کار چې نه یې کړی دوی. فلا تحسبنهم پس
مکوه ته ګمان د دوی بمفازة من العذاب چې دوی به خلاصې بیا مومي د عذاب نه ولهم عذاب علیم او د دوی دپاره عذاب دی دردناک ولله ملک السماوات والارض الله لره بادشاهي ده د اسمانونو او د ځمکې والله على كل شيء قدیر والله په هر څیز باندې قادر دی اوس الله رب العالمین په دې رکو کې د کفارو منافقینو یهودیانو هغه پروپیګنډه یادی چې کله دا آیت نازل شو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا څوک دی چې الله له ښکلی قرض ورکړي چې الله یې وله په څو چنده به واپس ورکړي نو دوی په دې آیت پورې ټوغې ملنډې شروع کړې او وی به یاو که نه الله غریب شوی دی اوس د بندیانو نه قرض غواړي نعوذ بالله استغفر الله نو الله رب العالمین په دې آیت کې د یهودو د دې خبرې جواب ورکړی دی او په خپله باندې الله رب العالمین څنګه چې په مخکې رکو کې فرمایل چې د دوی د بخل خو دا حال دی چې په خپله یوه روپۍ نسي خرج کولی او بس د پیسو په جمع کولو کې او پیسو په راټولولو کې یهودیان ډېر تیز دي لکه بس د مال پسې بس وایي چې په څه طریقه باندې وکړو که نه او بیا به د یهودیانو بل دروغ جوړ کړي په الله باندې وی به نه الله زموږ سره لوز کړی دی چې کله د هغه رسول خبره به منئ په هغه رسول باندې به ایمان راوړئ چې کله قرباني پیش کوي او هغه غیبي ور د اسمان نه راغی قرباني وخوړه جو هغه به منئ او نور څوک به لکه نه منئ نو د دې ذکر د دوی په تورات کتاب کې راغلی دی چې الله پاک به کله قرباني قبولوله یو غیبي اور به راغیست به هغه وسوځېده چې پته به ولګېده چې دا بنده په حقه دی لکه د حق او د باطل پته به په دې طریقه باندې لګېده نو دوی د دروغ بانه جوړه کړه یهودیانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت ته د انکار کولو دپاره چې دا خو داسې پیغمبر چې وي نو هغه به موږ منو او بل به نه منو نو الله پاک له جواب ورکوي وایي تاسو ته چې کوم رسول مخکې راغی او دغه شان قرباني پیش کړله او هغه غیبي اور وخوړه تاسو هغه ولې وجل چې اوس تاسو دا بانه کوئ تاسو هغه پیغمبران ولې وجل که نه نو که دوی تا دروغجن ګڼي نو الله ورته فرمایي ستا نه مخکې ډېر پیغمبران نبي صلی الله علیه وسلم دوی دروغجن ګڼلي دي دا هسې دا بانه جوړی چې غیبي اور دې راشي هغه الله ته ګرانه نه وه خو که غیبي اور راغلی وي قرباني خوړلی وي بیا هم د یهودو ایمان نه راوړو خو د دوی مقصد تنګول وو او بهانې جوړول وو الله ورته فرمایي ټول بندیان به مرګ سکی دې څوک نشته دی چې هغه دې سا راوړی هغه به دلته ناسي ټول مرو او هر بنده به د خپل کړي عمل جواب ورکوي قیامت اخرت دی د دې دپاره خو چې څوک د دوزخ نه بچ شو او جنت ته داخل شو هغه کامیاب شو الله دې موږ په کامیابو بندیانو کې شمار کړي او بیا الله فرمایي خامخا به زه تاسو په مال او په ځانونو ازمیمه او د دې کفارو یهودو د طرف نه بس دقه کار به دوی به ډېر تکلیفونه در رسوي ډېرې سختې خبرې به دوی کوي پروپیګنډې به کوي او د اسلام د ختمولو کوشش به کوي مخکې هم کوو نن هم کوي د قرآن خبره نن هم ده د پوره قیامت پورې دا قرآن پاک دی د یهودي سازشونه دي په څه سرنګ کې مسلمانان راګیر کړي دي او د مسلمانانو د ختمولو کوششونه کوي خو الله فرمایي که تاسو صبر وکړو خپل پرهیزګارۍ باندې کلک ودرېدئ نو دا د همت کارونه دي تاسو به ځان د هغو په شان نه کوئ او تاسو به په خپل قرآن باندې مضبوط ودرېږئ عمل کوونکي به ودرېږئ او تاسو به د هغو د پیغورونو او د الزامونو او د غلط پروپیګنډو په مقابله کې مسلمان ته الله پاک فرمایي تاسو به نه بې صبره کېږئ او تاسو به د حق د صداقت او د انصاف او د ښکلي اخلاقو مظاهره کوئ بیا الله پاک فرمایي چې دوی بس صرف په صفتونو باندې دا خبره خوښوي یعنې مسلمان ته الله پاک وایي چې ته چېرته داسې جوړ نه شي چې عمل د پکې نه خو بس د خپل تعریف صفتونه اورېدل غواړي څنګه چې د یهودو کار و چې بس خلک وایي چې دا پرهیزګاره دی او دا دینداره دی او دا خو ډېر بزرګ دی او دا خو بس د شریعت پابند دی او دا اصلاح کوونکی دی او دا پاک خلک دی او فلانې صاحب خو بس الله ته نږدې شوی دی او دا خو ډېر دینداره مشر دی او دا که نه الله پاک دې موږ ټول د دې ریاکارۍ او د دې هر قسم دنیاوي لالچونو نه په امان کړي الله دې موږ د یهودو د هر قسم ټولو بد اعمال چې څومره هم هغوی کړي دي او کوي الله دې موږ ټول امن او حفاظت کې وساتي آمین ثم